کې چې هر هغه څېړنکار هر هغه محقق چې هغه د 400 ضلعې د خلکو د خاورې او په دې کې چې سم پاتې شوي دي کو حکومتونه دي او کو تحریکونه دي او کو شخصیات دي د هغې باره کې چې څوک معلومات حاصلوي نو هغو سره دا د حوالې کتاب به موجودي په دې کې د هغه د څېړنې هغه ټول مواد شته چې هغه د دې نه مخکې نو د دې کتاب په دویم باب کې لرغوني تاریخ کې چې کم 140 لرغوني ډیرې او اثراتونه چې کم نوادرات منتلي شوي دي نو په دې کې چې څنګه وختي سنلي صاحب خبره وکړه ځینې داسې دي چې هغه خو 40,000 کالو ته رسي خو د دې 15,000 کالو خو په هر ډیرې کې روتي دي د 3,000 کالو د هندو شاهي خو په هر کلي کې روتي دي نو داسې نوې او بالکل زاړه آثار ځینې داسې دي چې په لرغوني تاریخ کې آثار یې که نه لکه په اتمانزو کې چې د اخکار بابا ډیری ده د دې نظر ځینې نوادرات روتي دي چې هغه خو ډېر زیات زوړ دغه ته سړی بوځي خو چې کم ډېر راوتي دي نو هغه د 3,000 کالو د 4,000 کالو دا ډېر زیات دي 3,000 والا ډېر دي ګورئ نه دلته هغه ټول بادشاهان پاتې شوي دي کوم چې په تاریخ کې امر دي د کنشکا نه راواله د ټاکسلي کا نه راواله بیا ورپسې چې څونه نور دي بیا تاسو ته ښه پته لګي چې څونه بادشاهان دلته پاتې شوي دي هغوی دلته خپل آثار پرېښي دي په څه شکل کې نو د هغې ټول لیست ما په دې کتاب کې ورکړی دی د څونه بادشاهان چې پاتې شوي دي دلته د هغې پوره لیست مې ورکړی دی او بیا خو ما تاسو ته وویل چې تر د اخري سیکانو مغولو فرنګي پورې دلته هغوی پاتې شوي دي بیا مجاهدین مومنټ کې دې ځای کې اثرات ډېر زیات پاتې شوي دي په مجاهدین مومنټ باندې ما ډېر تفصیل سره کړی دی روحانیان دلته راغلي دي او روحانیانو ډېر مذهبي او روحاني اثرات دلته پرېښي دي دغه رنګې د چې کوم د مجاهدین مومنټ سید احمد شهید والا هغې دې ځای کې ډېر وهل خوړلی دي هغې ته دلته ډېر زیات نقصان شوی دی ځکه چې هغې د پښتنو چې کوم اجتماعي کلتوري نظام و د هغې په ضد یو نظام چلو بیا د 400 خلک دا پښتانه ورته روتېري محمدزي او دو سره یې جنګ کړی دی د هغې ټول تفصیل په دې کې موجود دی نو داسې ما خو تاسو ته ووایي چې داسې دور چې په هغې کې بادشاه یا حکمران پاتې شوی دی په 400 کې نو هغه ما ټول په دې کې کور کړي دي په دې باندې مو نیم کاله خواري کړې ده او د هر ځای نه او ما تاسو ته ووایي کم دې ځای کې په دې کتاب کې چې کم ذکر شوی دی د هغې تصدیق ما نه دی کړی نو ما دې کې نه یې راوستی بغیر تصدیقه مې نه یې راوستی نو دا د حوالې یو غټ کتاب دی د دې ځای خپل تهذیب چې وخت ګندهار و لکه نور خو حکومتونه کړي دي که نه نور تهذیبونه راغلي دي هغوی حکومتونه کړي دي خو د دې چې کوم خپل نو هغه ګندهار و لکه ګندهاره د دې ځای نه وتېدلې تحریک او زه که تاسو ته یو خبره وکړم که نه زمونږ د 400 چې محمدزي دلته راتلل نو دوی راغلي دي په د دوی لومبې پړاو شروع شوی دی 1526 کې او دوی 1572 کې دلته مکمل شوي دي راغلي دي 400 کې نو دوی چې راتلل د ننګرهار او د ګندهار نه نو دوی ځکه راتلل چې کله هونز دلته په 3 صدۍ کې رالل که نه نو دا د ګندهاره تهذیب او د ګندهاره دارالخلافه وه نو دې ټولو خلکو ته به دوی ګندهاریان وي نو د دې د وجې نه هونزو 100,000 دې ځای کې خلک مړه کړله نو دوی په هجرت لاړل او دوی چې په هجرت لاړل داسې تلل نو په افغانستان کې چې دوی کوم ځای کې آباد شو نو خلکو به دوی ته وایي چې ګندهاریان رالل نو هغه ځای ته قندهار وایي او همدغه ښار چې دی قندهار دا دوی آباد کړو نو چې کله دوی د یوسفزو سره مشترکه جنګ وکړو د لزاکو خلاف او هغې کې کامیاب شو نو د لزاکو دوی ته وایي چې تاسو له څه درکو انعام کې نو چونکې دوی ته مشران ویلو چې موږ ګندهاریان یو نو دوی ورته وایي چې موږ له خپله ګندهاره راکړې نو دوی په 1572 کې واپس خپله ګندهاره په یو شکل کې واخیستې ده او هغه چې د هغې 2 شکلو یو شکل چې نو هغه ګګیانو چې دی نو دا دواوه واخیسته او محمدزو د اشنغر واخیست او بیا دلته دا 8 بندوبستونه چې دي نو دا الیاس محمدزي چې د دوی کوم مشر دا هغه جوړ کړل دا د هغه بچي دي دا 8 بندوبستونه د اشنغر چې کوم 8 بندوبستونه نو په دې کې یو 400 ده یو پړانګ دی یو رزړی دی یو اتمانځی دی یو عمرزی دی تورنځی دی شیرپو دی او تنګی دی دا 8 بندوبستونه چې دا د الیاس د بچو په نومونه جوړ شوي دي چې دا د دوه بچو بیا په دې کې داسې کار شوی دی چې د دې 1.5 اخته چې دی نو دا بره وه دا ځمکې بره وي او دا دې خوا چې وي نو دا اوبجنې ځمکې وي د اوبجنو کې به دوی روجې کرلې شولې به یې کرلې نو دې ته یې شولګره ووي او دا بره چې وه نو دې ته هغه وخت کې چونکې فارسي او پښتو مکس وه نو دې ته یې میره ووي
چې دا میره بره ته وایي. نو دا سړک نه ښي لاس ته چې دي دا ټولې میرې دي، ګس لاس ته ټولې شولګرې د هر کلي د هر کلي میره شته، د هر کلي شولګره شته. اسلام دلته کې کله د چا په دغه راغلی؟ محمود غزنوي چې کله 998 کې محمود غزنوي راغلی دی، نو 998 نواله د 1002 پورې په دې 4 کاله کې د اشنغر پښتانه مسلمانان شوي. د کتاب کې ما ذکر کړم دی، یو خدا و چې دا د دې د نور مقبرې وروسته جوړ شوي، دا د دې اتو واړو بندوبستونو مشترکه مقبره وه. نو تاسو دین اندازو لګوئ چې لکه دی خوا چې کوم شولګرې ته خلک تلي، که میرې ته تلي، یا که په اتو بندوبستونو دی ټول به خپل مړي دلته ښخول. دا د دوی هغه چې کوم شاملاتي ځمکه وه هغه وه. نو په دې باندې دا مقبره جوړه شوې، نو د دې له وجې نه دا. او بیا دا چې جنګونه هم پرې راغلي دي، لکه دوی سره چې کوم جنګ شوی دی د دلزاکو سره، نو په هغې کې د دې ډېر زیات خلک شهیدان شوي دي، هغه هم دلته ښخ دي. بیا دوی باندې چې کله بل سړی بر سره اقتدار راغلی دی، هغو سره یې جنګ کړی دی، هغه پې دي. په دې مجاهدین مومنټ کې ډېر زیات خلک چې دي شهیدان شوي دي. نو هغه ټول 400 دا نه بله مقبره نه وه. دا نورې چې څونه مقبرې هم دي، دا د 1572 نه وروسته جوړې دي. او دا چونکې په هغه وخت کې جوړه شوه، نو د اتو بندوبستونو مشترکه مقبره وه، نو دې وجې نه غټه وه. او دا 14 مربع کیلومتر کې وه، اوس دا 4 ته پاتې شوه. دا نوره چې څنګه وختي خبره شوه، د نورو مقبرو کې خلکو کلي جوړ کړل، الان کې دا 14 وه. باندې د دې نه مخکې چې کوم دی، نو 2 کتاب لیکلي شوي دي. یو د دوړو لاندې 400 یو ملګري لیکلو، داسې 2012 کې ورکوټي کتاب و، داسې 55 صفحې، خو هغې کې بده مرغه هغې کې حواله نه وه چې دی دا خبره کوي، د کمې حوالې نه کوي. بیا د دې 400 کالج یو سټوډنټ دی، هغه 400 د تاریخ کې آینې مې لیکلی دی، خو هغې کې مسله داره چې حوالې پکې هم نشته. خو بیا د 400 غر چې دی هغې هم ویلي چې دا مسلمانو لکه او غزې هم ویلي دي. نو مطلب دا دی چې مسلماني نه وه، د هغې نه مخکې هم شیزونه پکې مسلمانان کړي دي که نه. نو بیا سړی چې هغې ته وګوري او نتیجې ته یې رارسي چې یاره دا خو اسلام په 400 کې د محمود غزنوي په دور کې راغلی. د دې نه مخکې دوی د راجا جیپال سره اردو ژبه کې ذکر کنه چې ما څنګه تاسو ته وی چې اردودانو تقو ته د 400 تاریخ رسول غواړي. بیا پښتانه په خپل بذات خود چې دین اغي اردو خوخی بنسبت ته پښتو، ځکه چې پښتو هغه وی چې نوې فانټ کې مونږ ته ګرانه ده. نو مونږ د دې ریډرشپ زیاتولو لپاره تاسو کته زموږ د پښتو کتابونه چې کوم چاپ دي، نو هغه 15 میاشتې مغشتري ختمېدو کې 6 میاشتې مغشتري، دا مونږ میاش مخ کې چاپ کړی دی، ټول ختم شو. مونږ دا اوس د سیکنډ ایډیشن خبره کوو وجه سره چې اردو کې او سلور دلی دا سری سلور دلی دا چې نو دی کې دا دوه قومونه دي. بیا دورانی بابا چې راغلی احمد شاه دورانی، نو هغه چې دلته راغلی دی او هغه حکمرانی جوړ کړي، نو هغه د ځان سره ځینې خلک روستي دي، نو هغه په مختلفو لکه شیرپاو کې ولا بندوبست ورکړي دي. نو شیرپاو کې او رزړو کې دی کې جیدادونه ورکړي دي دورانیانو لا. نو دلته د دورانیانو بندوبست شته، خو هغه د محمد زون روستو دي احمد شاه بابا. دغه رنګ بیا سیکان چې راغلی دي، نو هغه خلکو لپاره ځینې زینه ورکړي دي، خشته ځای چې به خوښ شو هغه ورکړي دي. خو بیا چې سیکان تللی نو هغه بیا د خلکو واپس ته غشتي دي. دغه رنګ د سیره به خلکو د مجاهدین چې رالل کنه، نو دوی له به اتجربه سیره دا به خلکو ولا په گیفت کې ورکول د مجاهدینو لا. خو چې هغه بیا دا کار کو چې هغه دوی چې موږ به سلور خزر راکوي، لکه یو خزه ورکړي ټولو پښتنو د 400 خو بیا دا مطالبه وکړه چې اوس بلم راکې او بلم راکې، نو چې په سلورم باندې شروع کړه، نو بیا دوی وی چې دا زموږ د کلچر خلاف ته، نو بیا ته سیره واپس غشتي دي او دوسرے جنگ هم کړی او سیره هم واپس غشتي دي. چې د هندستان او د افغانستان تاریخ کې چې کله د 400 ذکر نه وي، نو دغه تاریخ نیمګړی دی. نو څه ګڼئ ګیلم ګو زمونږ 400 کې خو ډېر زیات چې کوم دی، نو لیکوالان هم دي، ځان ته ډېر محققین هم وي، تخلیقکار هم وي، کتاب لیکلو ته یا د دې 400 تاریخ چې کوم دی دومره زوړ تاریخ دی. او نن چې کوم دی تاسو له خدای پاک دغه مقدره کړه چې 9 کاله په دې باندې غالبا تیر شو، نو په دې عقل باندې څه وایي؟ اصل کې وجه دا وه چې خلکو پامو پېښور ته، دا خو چونکې د پېښور ضلع وه که نه، د ضلعې حصه وه، اتاتیایم پورې پېښور ضلع وه. نو چې څنګه وختي خبرو شو چې ګوپال داس په 1864 کې تاریخ پېښور ولیکه، نو ټول خلک بس په دې اړم شو چې تاریخ پېښور بیا مغول په پېښور کې، مغول سیکان په پېښور کې، نو په دې تحقیق شوی دی. نو هغې کې 400 چې دا نو پاتې شوی ده، یا 400 چې ده نو هغه نه ده هایلایټ شوی. اوس چې کله دا ځله شوی ده که نه، نو ریسرچ پیپر یې لکه اوس پر مقبره باندې ځان له ریسرچ پیپر خلکو لیکلي دي، پر لرغوني تاریخ باندې ډاکټر احسان علي صاحب
4-5 ریسرچ پیپر شته. زما خپل ریسرچ پیپر تحریک خدای خدمتګار مومنټ باندې 4-5 شته. انجمن اصلاح الافاغینه باندې پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ ریسرچ پیپر شته. نو ریسرچ پیپر شکل کې خو په دې 400 باندې شیان موجودو. ضرورت دی چې دا راغونډول غوښتل. نو دا ما په لومبي ځل دا هڅه وکړه چې راغونډ مې کړله. دا ټول معلومات دا ریسرچ دا محققین چې څونه پی ایچ ډي یانې په 400 حوالې سره شوي دي د دې ذکر پکې شوی دی هغه ټولې ما په دې کتاب کې شامل کړي دي. مننه صاحب. کتونکو د ډاکټر سهیل صاحب خبرې تاسو واورېدې. دا د ډاکټر سهیل صاحب نهم کتاب دی. زمونږ ورسره په لومبني ځل باندې لیده کاته کیږي. په هر ګڼو د 400 سیمې سره تعلق ساتي. په 400 کې بیا د عثمانزو سیمې سره تعلق ساتي. 400 پاټسي کې ضلع شوه. چا نه مور ویدا 400 یو داسې تاریخ لري اوس هم دلته کې موردله چې کله د هندوستان او د افغانستان خبره کیږي د 400 تاریخ پکې نه وي نو هغه تاریخ وي نیمګړی دی. بدمرغي ده د خلکو نه ګیلم لرو کمزوریم ګڼو چې تر دې وخته پورې 400 تاریخ چې کم دی هغه مخې ته نو راغلی. ډاکټر سهیل صاحب دا کتاب چې کم دی تاریخ 400 ونیم کال په دې باندې صرف کړل. ونیم کال پس چې کم دی غالبا په 400 صفحاتو باندې مشتمل دغه کتاب 600 چې کم دی نو دا بیه لري. خړومبني شاید چې کم دی دا نن مخکتنه و دا غي نه مخ کې چې کم دی د دې دا کتاب خلکو اغست دي نو دینه معلومیږي دا چې 400 خلک تاریخ پسې وګی ناستو. خدا صرف د 400 خبره نه ده دا د ټولې پښتونخوا خبره ده د ټولو پښتنو خبره ده د مسافرو ده هغه نړۍ خبره ده د افغانستان د سره یو تړون دی. نو نن ډیره خوشاله خبره چې دا کومه مخکتنو شو ډیره پی ایچ ډي ډاکټران تخلیقکار څېړنکار ډیر نامي ګرامي خلک د پښتونخوا راغلیو په دغه تقریب کې موږ هم په لومبي ځل باندې دغه شانتي د مخکتنې په یو تقریب کې شامل شو. خو هغه مخکتنه سوه هغه د پښتنو تاریخ د 400 تاریخ په دې باندې موږ ډاکټر سهیل صاحب دغه پوښتنه وکړله چې ډاکټر صاحب دا ولې د 400 د تاریخ چې کوم دی نو دونه وروسته لاړه. نو هغه وجه دغه وه چې موږ پېښور سره تړل شوي دا د پېښور چې کوم دی نو یوه ضلع وه نو د پېښور تاریخ به لیکل کېده نو د هغې په وجه چې کوم دی نو د 400 تاریخ هغه وروسته پاتې و. د دې نه مخکې داسې تحقیقي کتاب مخې ته نه دی راغلی داسې څېړنه نه ده شوې چې په دې باندې 9 کاله تیر شوي دي. په دې کتاب کې چې کوم دی د هرې طبقې خو هغه ادبي دی خو دیني دی خو صحافتي دی خو دغه شانتي دلته کې آثار قدیمه دي دا دارالخلافه وه. نو دا کتاب لا موږ هم نه دی کتلی لیکن بیا هم ډېرې خبرې کولې چې 400 څه ده. د دې کتاب چې موږ وګورو نو موږ ته به د 400 د خپل ځان تاریخ یاد شي. خو مامزه قوم ته وایو مامزه قومي جرګې ته وایو چې هغوی مو سره ویښ شوي دي خپل قام را یو کوي نو د هغې ذکر هم په دې کې شوی دی. نو هغوی هم د چې کوم دی دا کتاب ضرور ولولي چې دلته کې مامزه قوم چې کوم دی کم جنگ کړو نو هغه ډاکټر سهیل صاحب په قلم کې او په دغه پاڼو کې په دغه کتاب کې چې کم دی نو راغونډ کړی نو د هغې دپاره هم ډېر ښه دی. ګیګیاني قوم چې کم دی کم شب قدر کې ګیګیاني پلټون چې کم دی د آفتاب شرپو په وخت کې دغه یو شی و داسې مامزه نو مامزه هم دې کې شته ګیګیاني هم دې کې شته. دې کې ډېر څه دي موږ چې ډاکټر سهیل صاحب نه دلته کې د خلکو نه واورېدل. بیا په دې کې چې کومې خستې دي کوم نومونه دي نو نومونو کې څه موږ 40 پورې داسې نومونه لاړو او ډاکټر صاحب دغه خبره چې 40 کسو سره انټرویو کړې ده او نن چې کم دی هغه 40 کسه ژوندي نه دي. داسې کسان چې هغې له ډاکټر سهیل صاحب ځان رسولی دی نو هغه 40 کسه په دې کرونا کې او په دې حالاتو کې د دنیا نه لاړل. بیا عمران الدین چې کوم نوم یادېږي چې د بلوچستان گورنر دغه شو 2 کالو کې د هغې د انټرویو چې کومه ده هغه دې کې شوې ده. نو په دې کتاب کې ډېر څه دي او دا چې کوم دی نو 323 نومونه ما صرف د 40 ذکر وکړو خو 323 نومونه چې کوم دی دا داسې خستې دي او داسې نور ډېر څه پکې دي. نو کتونکو ډاکټر سهیل صاحب دپاره دعاګویو کاوش یې ستایو داد ورکوو حوصله افزایي یې کوو او امید ترې ساتو چې همدغه شانتې چې کوم دی نو
نورم موږ ته 4 صدي تاریخ وښیي خو د دې نه پس چې کوم تاریخ را روان دی هغه په دغه آثار قدیمه باندې به کوي خو دا یو کتاب په اردو کې چاپ دی دا په پښتو کې هم چاپ کیږي دا په انګلیش کې هم چاپ کیږي خو دې وخت کې په اردو کې چې کوم دی د دې کتابونه دا ختم شوي دي او تاسو راتلی شئ دلته کې دې لایبررۍ ته 400 کې چې کومه لویه لایبرري ده نو راتلی شئ دې ځای نه دا کتاب ترلاسه کولی شئ دغه کتابونه پاتې دي نو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ اباد اوسئ.